درنو ماشومانو، تاسې به د انګک او بنګک کیسه اورېدلې وي. هو، تاسې به وایئ چې اورېدلې مو ده، نو بیا ولې راته وایئ؟ خو دا ځل مو دا کیسه تاسې ته په تصویري بڼه جوړه کړې. هیله ده د پام وړ مو وګرځي. بوزکې چیني ونه وه، یوه سپینه وزه وه. دې وزې 3 بچي درلودل چې انګک، بنګک او چوري چور خلک نومېدل. وزې به هر کله له خپلو بچو سره لوبې او ساتیري کولې. ډېر به خوشحاله وه. ورځې او شپې تېرېدې. یوه ورځ سپینه وزه خپلو بچو سره په کور کې وه. د څه شي په هکله یې خبرې سره کولې. لیوه یم خبرو ته غوږ نیولی و. زما خوږو بچو، ګورئ خپلو منځو کې جنګ ونه کوئ، پوه سوئ؟ زه به په خوړو پسې لاړه سم، خو ګورئ دروازه ښه بنده کړئ، هېڅ چا ته دروازه خلاصه نه کوئ. زه لږ وروسته بېرته راځم. ښه مورې، موږ به څه پوه شو چې دروازه څوک ټکوي او د دروازې تر شا څوک ولاړ دي چې دروازه خلاصه نه کړو. او زما ګرانه بچیه، هغه وخت به دروازه خلاصوئ چې زه داسې ووایم: انګکه بنګکه چوري چور خلکه، مور ته مو دروازه خلاصه کوي. اوه لیوه ته یې ودې ډاره کړم، څنګه داسې یو خوا بل خوا اوړې او راوړې؟ څه خبره ده؟ بیا څه کیسه ده؟ او زه ښه نه یم. تېره ورځ مې وچه ډوډۍ له پیازو سره خوړلې، اوس مې ډېر بد په نس درد. زه بل ډول نه جوړېږم. زه باید د وزې بچان، انګک بنګک او چوري چور خلک وخورم چې ښه شم. زه لاړم چې همدا اوس یې وخورم. انګکه بنګکه چوري چور خلکه، مور ته مو دروازه خلاصه کړئ. ته زموږ مور نه یې، غږ دې ولې داسې دروند ده؟ د هغې غږ خو دروند نه و. او بچو، زه چې هغه ځای ته په خوړو پسې تللی وم، هلته مې شیدې قیماق وخوړل. ان د هغه خوجبیلان غره ته ختلی وم، هلته داسې یخ و چې توبه، وی 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 ډېره تږې او خسته یم. الله، تاسې ته مې هم خواړه راوړي. کله چې له غره راښکته کېدم، تږې وم. د غره په بیخ کې یوه لویه چینه وه، هلته مې یخې اوبه وڅښلې. وی 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 اوس مې سخته تبه ده. الله الله الله، ټول ځان مې درد کوي. وی 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 په پښو نسم درېدی. وی الله الله، مړه شوم. الله، نه نه، ته زموږ مور نه یې. ولې نه پوهېږئ؟ وی مړه سوم. وی دروازه خلاصه کوئ. راځئ دروازه به ورته خلاصه کړو. زه دروازه ورته خلاصوم. زه پوهېږم چې دا مې مور ده. راوځه له مورۍ، راوځه. تا ته وایم، تا ته څه نه وایم. راوځه. کته شوم، بیا دې نو نه پرېږدم. درته مې وویل چې نه مورۍ راوځه، راووځه د باندې، راوځه. مه کوه داسې، ته خو ډېر ښه هلک یې. راوځه، ګوره که نه راوځې. ګورې چوري چور خلکه، غوږ ونیسه. مور ته دې دا کیسه ونه کړې، پوه سوې؟ ته ډېر ښه هلک یې. هو، مور ته دې ونه وایې. که پوښتنه یې وکړه، ورته ووایه چې انګک و بنګک دې باندې وتلي و، زه نه یم ترې خبر. حتما به دې باندې ورک سوي وي. زه نو لاړم. پرېږدم لیوه. دې بد شکله لیوه ته ما 2 زړه ته رانږدې بچیان خوړلي دي. داسې نه پرېږدم. ولې دې لیوه داسې وکړل؟ ولې؟
دا څه بد کار یې کړی بل څه نه و چې خوړلي دي و لیوه وزې له بچیانو نه چې زه تیږې وخورم ډنګر ډنګر به زه څه کم چې ویې خورم لکه تیږې هېڅ نه ازمېږي زه اوس پوه شوم چې لیوه څنګه نن داسې په مستۍ باندې ګرځي ها ته مور یې زه به دا انتقام له تا نه اخلم لیوه ضرور به درنه اخلم داسې دې نه پرېږدم حتما به دا کسات د دوی د جنگ ورځ را رسیږي وزه او خوندور کیک آهنګر ته وروړي آهنګر د غښ کارونه ښه ورته تېره کوي لیوه مانګر ته ورځي او په چا لغه ته یوه خلته خاورې وروړي او ورته وایي چې دا ډېره ښه تحفه ده آهنګر پې پوهېږي چې دا خاوره ده هغه ډېر ورته په غوسه وي او د لیوه غاښونه نور هم ورته پڅوي چې هېڅ شی ونه سي خوړی آهنګر د لیوه ملا ور ماته کړه اخ ژوبل دې کړم وای اوس به دې وخورم داسې دې نه پرېږدم ته ما سره ځان مه برابروه اخ ژوبله شوم وای سر مې ولګېد لکه چې آهنګر ستا غاښونه ډېر تېره کړي هی داسې دې ژوبله کړم هی ژوبله شوم ما سره ځان مه برابروه وزې زه وایم له دې جنګ او مسابقې نه تېره شه که نه نو همدلته به دې مړه کړم او وبه دې خورم مه کوه ګوره نه ستا ښکر لکه چې آهنګر ډېر تېره کړي اوس به څه کوم نه پوهېږم یوه لاره شته هغه دا چې زه به ستا ښکر مات کړم اخ زما غاښ مات شو اخ دا څه رقم لکه چې د خټې غاښونه یې راته ایښي وو که څنګه چل ده وای دا خو ولوېده وای دا څه رقم غاښونه وو وای توبه وژنې مې د دوو بچو په خاطر دا دی بچي دې در کوم ها دا واخله دا دې بچي مورې مونږ راغلو بوزکې چیني له خپلو بچو سره ډېره خوشحاله شوه او له نورو حیواناتو سره یې لوبې کولې ګرانو ماشومانو هیله ده دا کیسه مو خوښه شوې وي دا کیسه په هزارګي ژبه وه چې ما نصرت الله صمیم تاسو ته په پښتو ژبه ترجمه کړه